जी قدرمنو کتونکو بهاولپور د نور محل کم چې د بهاولپور د نوابانو محل دی چې په 1302 کې چې کوم دا جوړ شوی دی او دا هغه ګاډي دي چې کم به په هغه وخت کې چې کوم دی نو ډېر زیات مشهور او دا کوټ کپنۍ چې کوم دی نو لکه دا ګاډی تیار کړی دی دغه یو او په 1935 کې چې کله نواب سر صادق محمد خان عباسي پنځم مطلب دا چې حج له تللی نو دا ګاډی په بحري جهاز په ذریعه باندې سعودي عرب ته لېږلی او نواب صاحب چې کوم دی نو د مکې نه مدینې په درمیان کې چې کوم دی نو په دغې ګاډي کې چې کوم دی نو سفر کړی او په دغه مناسبت باندې دا ګاډی چې کوم دی نو دې ته د حج وین نوم ورکړی شوی دی د دې انجن چې کوم دی نو دا 8 سلنډر دی او پټرول باندې چې کوم چلیږي او دا ګاډی شهزاده عثمان داود عباسي نورمحل چې کوم دی هغه دې دغه ته تحفه کړی دی دا د دغې ګاډي هسټري ده حج وین چې کوم دی هغه ورته په دې ویلی کېږي چې دا په 1935 کې د ایټلي پورټ کپنۍ چې کوم دی تیار کړی او سر صادق محمد خان عباسي پنځم ته چې کوم دی نو دغه ته لېږلی اوس په دا ګاډي موږ تاسو ته وښیو چې یاره د دې ګاډي چې کوم دی نو دغه پوزیشن دی 8 سلنډره ګاډی دی او اوس هم د دې ګاډی چې کوم دی ګیټ کولاویږي نه دا بهرحال دا ګاډی دی 8 سلنډره او حج وین چې کوم دی ته ویلی کېږي دا پټرول ګاډی دی او بهرحال دا یو دغه ګاډی چې کوم دی هغه خو تاسو وکتو دا بیا کاروان نواب محمد صادق چې کوم دی دا دننه د تاسو ګورئ په دې کې چې کوم دی نو کمرې دي دغه یو مکمل چې کوم دی نو د کمرې په شکل کې دا کاروان دی او دا هم چې کله په 1935 کې چې کوم دی نو دا تیار شوی دا کاروان لیمیټډ د سایډ نه او دی هم چې کله نواب سر صادق محمد خان عباسي په حج لتلی و نو په هغه وخت کې دا جهاز چې کوم دی په بحري جهاز په ذریعه باندې چې کوم دی نو دا کاروان دا کمره دا سعودي عرب ته منتقل شوی وه او د مکې نه مدینې په دوران کې چې کوم دی نو دا هغه په استعمال کې چې کوم دی نو راوستې وه او دغه شانته دا هم دا هسټري ده چې دا د بحري جهاز په ذریعه باندې چې کوم دی نو منتقل کړی شوی او تللی و نو دا د شاهي بګۍ شاهي سواري چې کوم دی نو دغه ده او دغې له به هم مونږ ورځو خو دا د ریاست بهاولپور چې کوم انجینیر دی مسټر هینن د هغه په زیر نګرانۍ کې چې کوم دی نو جوړه شوې وه او د دوو اسونو سره به چې کوم دی نو دا چې راښکودله کېده او د څلورو کسانو ځای پکې و او دا بګۍ چې کوم دا به شاهي خاندان په استعمال کې راوسته چې په کال 2016 کې چې کوم دی نو دا دغه ته دغه شوه دا شاهي سواري ده د څلورو کسانو د ناستې ځای دی پکې او په دوو اسونو باندې چې کوم دی نو دا دې خوا راښکودلی کېده به خلک به پکې چې کوم دی نه کېناستو دغه شانته دې ځای کې نه یو ځلې بیا مونږ د نورمحل سیل چې کوم دی نو هغه تاسو ته وکړو او دې خوا چې کوم ورځو دا مخامخ چې تاسو ګورئ نو دا د هغه جهاز سمندري جهاز نقشه ده دلته کې چې کوم دی نو د هغې یو دغه جوړ کړی دی نور دی دلته ولاړ نه دی خو د هغه جهاز دی سمندري چې کوم به چې کوم دی نو نواب د بهاولپور چې کوم دی نو د سفر دپاره استعمالوو او دا اوس دلته په عام یو دغه کې چې کوم دی نو جوړ کړی دی باقي چې دی نو دا په اوریجنل شیپ کې یا چاته بل ځای کې موجود دی بهرحال او دلته که موږ دا وګورو د دې هسټري وګورو نو هغه دا ده چې دا انډس کوین کوتامرس और रेड एंड सन्स लिमिटेड ने स्कॉटलैंड के बंदरगाही शहर फैसले में 1867 की कम दा
تیار شو او نواب صادق محمد خان عباسي څلورم چې کوم دی نو دا خپل ذاتی استعمال د پاره چې کوم دی نو اخیستی و او په 1970 کې چې کوم دی یہ جہاز 1970 میں آگ کے لپیٹ میں آ گیا اور کافی حد تک تباہ ہو گیا. آج کل یہ جہاز ناقابل استعمال حالت میں کوٹ مٹن راجن پور کے مقام پر کڑا ہے. نور محل میں انڈس کوئن میوزیم بنایا گیا تاکہ اس کی کوئی یادوں کو تازہ کیا جا سکے. نو دا د هغه جهاز ماډل دی چې کوم با د انډس کوین نوم دی او دا چې کوم دی نو با نوابانو نواب استعمالو څلورم او نن دا هغې ماډل دلته موجود دی. جهاز چې کوم دی نو هغه په کوټ مټن کې چې کوم دی نو دی او دغه شانته که موږ د دې ځای نه بیا د نورمحل نظاره وګورو دلکش او ښکلي چې اوس هم دلته کې چې کوم دی نو خلک راځي. دا د نوابانو هغه سورلی دی چې کوم دی نو موږ تاسو ته وختلو یو ځل بیا چې کوم دی نو د دغه نورمحل نظاره چې کوم دی نو تاسو وینئ. نو قدرمنو کتونکو زموږ نننی سفر چې کوم دی د نورمحل د نواب بهاولپور د نوابانو چې کوم محل نو په هغې باندې دلته ختمیږي. د هغې د سورلو په حواله باندې او محل کې دنده چې څو هغه تاسو مخکې نه کتلي دي. په دې ځای باندې موږ له اجازه راکړئ د الله په امان. خو یو خبره بیا چې زما دا فیج چې کوم دی نوی نو دا د سره خامخا ګورئ.